ښوونځی ستاسې په کور کې. د سپېڅلي رب په نامه السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. نن ورځې د درس موضوع مو د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط ترانسکریپشن، ترانسلیشن او همدارنګه د جینیټک انجینري ده چې په دې باندې به تفصیل سره بحث کوو. لومړی راځو ترانسکریپشن ته. ترانسکریپشن چې کوم دی دا یو لاتینی کلمه ده او معنی یې ده نتیجه اخیستل. ترانسکریپشن معنی نتیجه اخیستل. په ترانسکریپشن کې څه کېږي؟ مونږ وایو چې په ترانسکریپشن کې د ډي ان اے په واسطه باندې مسنجر آر ان اے جوړیږي. یا مونږ په تیر درس کې ویلي وو چې ډي ان اے په ډي ان اے باندې دوه مرحلې سرته رسیږي. یو ویلې وه اټو کټلیټک او بل هم ویلې وه هیټرو کټلیټک. په اټو کټلیټډ کې څه کېده؟ په دې کې کېدل چې ډي ان اے څخه ډي ان اے لاسته راتلله او دې ته موږ نوم ورکړی و ډي ان اے ریپلیکیشن یا د ډي ان اے دوه چنده کېدل. خو په هیټرو کټلیټک کې څه په دې کې د ډي ان اے نه آر ان اے جوړیږي چې دغه مرحلې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي ترانسکریپشن. یعنې ترانسکریپشن موږ داسې تعریف یو چې ترانسکریپشن هغه پروسه ده چې د هغې په واسطه باندې د ډي ان اے څخه مسنجر آر ان اے یا پیغام وړونکي آر ان اے جوړیږي. دغه ترانسکریپشن څنګه صورت نیسي؟ موږ وایو د ترانسکریپشن د عملي دپاره یو انزیم ضرور دی چې هغې ته چې ویل کېږي؟ هغې ته ویل کېږي ډي ان اے پولیمیریز. خو یاد ساتئ موږ سره حجرات په دوه ډوله، یو پروکاریوت یو بل څه شی دی یوکاریوت دي. دغه انزیم چې کوم دی دا موږ سره په درې ډولونو باندې ویشل شوی دی. یعنې درې ټایپس یا درې ډولونه لري چې یو یې ډي ان اے پولیمیریز 1 دی، بل یې 2 دی او بل یې څه دی 3 دی. نو دلته لیکو ډي ان اے پولیمیریز چې دی دا په دریو ډولونو ویشل شوی. یو ته ویل کېږي ډي ان اے پولیمیریز 1، بل چې دی ډي ان اے پولیمیریز 2 دی او بل چې دی ډي ان اے پولیمیریز 3 دی. خو په پروکاریوت حجراتو کې یوازې د دې آر ان اے د جوړېدلو لپاره یوازې څه شی کافي دی؟ پولیمیریز 1. صرف همدغه یو انزیم په پروکاریوت حجراتو کې هم مسنجر آر ان اے جوړي، هم ټرانسفر آر ان اے جوړي، هم رایبوزومل آر ان اے جوړي. یعنی پروکاریوت حجراتو کې څه کوي؟ په پروکاریوت کې دا څه جوړي؟ مسنجر آر ان اے، همدارنګه ټرانسفر آر ان اے او ترڅنګ رایبوزومل آر ان اے. درې واړه د یو انزیم په واسطه باندې جوړیږي. خو په یوکاریوت حجراتو کې بیا دا پروسه څنګه ده؟ توپیر کوي. د پولیمیریز 1 چې دی په پروکاریوت حجراتو کې یوازې څه جوړي؟ رایبوزومل آر ان اے جوړي. پولیمیریز 2 چې کوم دی دا څه جوړي؟ دا مسنجر آر ان اے یا پیغام وړونکي آر ان اے جوړي. او پولیمیریز 3 چې کوم دی دا څه جوړي؟ ټرانسفر آر ان اے د جوړېدلو باعث ګرځي. یعنی هر انزیم خپله مشخصه وظیفه سرته رسوي. دغه ډي ان اے پولیمیریز چې کوم دی دا په خپله باندې کې دوه برخې لري. دا انزیم ځکه تشریح کوو چې تر څو موږ په ترانسکریپشن کې بیا پوه شو چې دغه انزیم څنګه وظیفه سرته رسوي. یوې برخې ته کوډ پارټ ویل کېږي. کوډ پارټ هغه دی چې دغه مسنجر آر ان اے د جوړېدلو لپاره چې ډي ان اے کوم کوډ ورکوي هغه برخه تشکیلوي. کوډ پارټ چې کوم دی دا چې لري دا بیا 5 فرعي برخې یا سب یونټ لري. یا وی چې کوم دی 2 الفا سب یونټ لري، یو چې دی بیټا ډیش سب یونټ لري، بل چې دی بیټا سب یونټ لري او بل چې کوم دی هغې ته چې ویل کېږي؟ هغې ته ویل کېږي اومیګا سب یونټ. نو دغه 5 یعنې 2 الفا دي، 2 چې دی بیټا دي او یو چې دی اومیګا دی. دغه ټول سره یو ځای کېږي دا چې جوړي کور انزایم جوړي. او کور انزایم چې کوم دی دا څه کوي؟ دا موږ ته هغه جینیټک کوډ راغلي او بالاخره بیا په بله برخه کې چې کوم دی بیا همدغه کوډ مطابق کلویګانې سره یو ځای کېږي او بالاخره چې جوړي؟ مسنجر آر ان اے جوړي. بله برخه چې ده هغې ته ویل کېږي اټیچمنټ پارټ.
اټیچمنټ پارټ. اټیچمنټ پارټ نه مطلب دا دی چې د دې انزایم یوې برخې سره څنګه کیږي دا وصل کیږي او دې کې دوه فیکټورونه دي. یو ته چې کوم دی سیګما فیکټور ویل کیږي سیګما فیکټر او بل چې کوم دی هغې ته رو فیکټر ویل کیږي. د سیګما فیکټر وظیفه چې ده د دې وظیفه چې ده انیشیشن آف مسنجر آر ان اے مطلب دا د مسنجر آر ان اے د جوړېدلو هغه پروسه څنګه کوي شروع کوي. داسې مثال لري لکه مثال یو موټر ته چې خلک دیکه ورکوي کله چې موټر ته دغه کسان دیکه ورکوي چې موټر څنګه سټارټ شي دغه کسان ترې نور څنګه کېږي لرې کېږي یوازې د هغې سټارټ پورې دوی دغه خپل فعالیت اجرا کوي. دغه شان دغه سیګما فیکټر چې کوم دی دا هم څه کوي دغه پروسس صرف سټارټ کوي نور بیرته د پروسې څخه ځان څنګه کوي لرې کوي. خو رو فیکټر څه کوي رو فیکټر موږ سره دوه کاره کوي یو الانګیشن کوي الانګیشن کې برخه اخلي او بل ټرمینیشن کې. الانګیشن څه ته ویل کېږي الانګیشن اوږدوالي ته ورکېږي چې څومره اندازې پورې موږ سره پکار دی چې دا مسنجر آر ان اے جوړ شي. آیا 2 نیوکلیوټایډه 3 10 100 څومره نیوکلیوټایډونو پورې باید جوړ شي دې ته چې ویل کېږي الانګیشن. یعنې مطلب دا که د دې ځای نه سټارټ واغسته سټارټ نقطه دا شوه او تر دغه ځای پورې ځي او دا چې شو دی د اینډ یا ختمېدو نقطه شوه دا ټرمینیشن شو. نو دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دغه مرحله چې کوم ده دې ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي الانګیشن. او همدارنګه د دې په ختمېدلو یا ټرمینیشن کې چې په هماغه ځای باندې دا پروسه سټاپ شي دې دپاره هم چیز ته ضرورت دی رو فیکټر ته ضرورت دی. مسنجر آر ان اے د ټرانسکرپشن په واسطه باندې څنګه جوړېږي ګوره ډي ان اے چې کله سپلیټ چې موږ سره ډي ان اے دوه برخې لري که نه په دوه برخو باندې تجزیه کېږي یا دوه سټرین لري ډبل هیلکس دی. یو ته چې کوم دی موږ مثال وایو چې دی چې دی 5-3 دی تاسو ته په تیر درسونو کې په دې په هکله معلومات درکړي بیا د 3 په مقابل 5 په مقابل کې 3 دی او 3 په مقابل کې چې دی 5 دی. نو اوس دلته څه کېږي دې ته ټیمپلیټ سټرین وایي ټیمپلیټ سټرین او دا چې دی دغه لاندې برخه چې کوم ده چې دا کوډینګ سټرین دی کوډینګ سټرین. نو دلته کې یو پروموټر موجود دی. پروموټر څه شی دی پروموټر په حقیقت کې نیوکلیوټایډونو تسلسل دی یعنی سیکوینس اف نیوکلیوټایډ دی. دلته کې یو پروموټر پروت دی داسې دا یو پروموټر شو. د دې پروموټر په ترکیب کې اکثره چې دی اډینین تیامین اډینین یو بل پسې مسلسل پراته دي. نو هې ته په ځینې حالاتو کې که ځینې ځایونو کې ورسره مخامخ کېږي دې ته ټاټا بکس هم ویل کېږي ټاټا بکس. دغه پروموټر څه کوي دلته نه کوډ اخلي او دلته کې نیوکلیوټایډونه چې کوم دي سره یو ځای کوي او بالاخره چې جوړي مسنجر آر ان اے جوړي. په بله برخه کې چې پروت دی ټرمینیټر پروت دی او د دې ټرمینیټر وظیفه چې دا څه کوي دا چې په دغه ځای باندې چې کوم مسنجر آر ان اے جوړېږي بالاخره دلته څنګه کوي سټاپ کوي ودرېږي. نو دا څنګه جوړېږي لومړی دلته کې چې راځي اوس په دغه برخه کې چې راغی ډي ان اے پولیمیریز راغی. کله چې ډي ان اے پولیمیریز دلته کې پروت دی نو لومړی به دلته چې وصل کېږي په دغه برخه کې به د سیګما فیکټور وصل شي. دغه سیګما فیکټر څه شی ما تاسو ته چې دې وظیفه ده دا چې یوازې دغه برخه څنګه کوي دې ته سټارټ ورکوي. کله چې دغه پروسس سټارټ شي نو سټارټ کېدل نه وروسته به دغه سیګما یونټ چې کوم دی دا څنګه شي دا به بیرته دوباره لرې شي. کله چې دا لرې شو نو لرې کېدو په نتیجه کې به دغه ساحه کې چې وصل شي په دغه ساحه کې به رو فیکټر وصل شي او دغه رو فیکټر د دې ځای نه تر دې ځای پورې دغه پروسه مخکې وړي. نو څنګه کېږي دلته کې نیوکلیوټایډونه راځي یو بل پسې څنګه کېږي وصل کېږي. مثال دا نیوکلیوټایډ راغی ورپسې بل نیوکلیوټایډ شو همداسې ورپسې بل نیوکلیوټایډ تر څنګ مختلف نیوکلیوټایډونه یو بل سره وصل کېږي او تر دې ساحې پورې راځي. کله چې دلته ورسېدل نو په دې ځای کې څه کېږي په دې ځای کې دغه انزایم چې کوم دی انزایم نه دغه رو فیکټر چې دلته کې وصل دی دغه رو فیکټر دا هم څنګه کېږي ریلیز کېږي لرې کېږي او په نتیجه کې دغه ټرمینیشن چې کوم دی صورت نیسي یعنی ټرمینیټ هم کېږي. په دغه ساحه کې څنګه کېږي دغه پروسه ودرېږي او بالاخره دغه چین چې ترې بهر ته راوځي مثال داسې شکل ولري نو دا چې دی دا موږ سره یو مسنجر آر ان اے جوړ شو. دا چې جوړ شو یو مسنجر آر ان اے د دې په واسطه باندې جوړېږي. نو په دغه ډول باندې چې کېږي د ټرانسکرپشن عملیه په داخل په هسته کې څه کې صورت نیسي. وروسته دغه مسنجر آر ان اے چې جوړه شوې ده دغه مسنجر آر ان اے د هستوي سوریو له لارې یعنې هستوي غشا کې چې کوم سوري دي یا نیوکلیر پور ورته ویل کېږي دغه سوریو له لارې بیا څنګه کېږي
سایټوپلازم ته ځي او بیا چې کله دا سایټوپلازم ته لاړ شي دغه هلته چې دی کوم کوډ راوړی دی کوم پیغام یې راوړی دی د دغه پیغام مطابق بیا پروټینونه جوړیږي چې کله پروټینونه جوړیږي نو هغې عملیې ته بیا موږ څه وایو هغې عملیې ته بیا موږ ټرانسلیشن وایو ټرانسلیشن چې اوس یې تشریح کوو ټرانسلیشن چې کوم دی دا په خپله معنی د دې معنی چې دی ترجمه کول ټرانسلیشن پروسه موږ په بیولوژي کې څنګه تعریف کوو موږ وایو چې ټرانسلیشن هغه پروسې ته ویل کېږي چې په هغې کې د مسنجر RNA په واسطه باندې څه جوړېږي پروټین جوړېږي یعنی مسنجر RNA دا څنګه کېږي دغه پروسه په سر ته رسیږي او په نتیجه کې په چی باندې بدلیږي په پروټین باندې بدلیږي نو دغه پروسې ته دغه ټولې پروسې ته څه ویل کېږي ټرانسلیشن کې ویل کېږي د ټرانسلیشن لپاره مهم څه شی دی یو څو پروسونه چې دغه پروسس ترسره کېږي او بالاخره دغه ټرانسلیشن صورت نیسي لومړی خبره د ټرانسلیشن لپاره چې دی د امینو اسیدونو فعالېدل دي لومړی باید امینو اسیدونه فعال شي امینو اسید څنګه فعالېږي امینو اسید د سره چې کوم دی ATP یو ځای کېږي انرژي او ترڅنګ ورسره یو انزایم یو ځای کېږي چې دغه انزایم په واسطه باندې دغه انزایم چې کوم دی دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي امینو اسایل ساینتیټیز دغه انزایم او دغه ATP چې دغه دواړه راځي څه کوي دغه امینو اسید فعالوي امینو اسید څنګه فعالوي کله چې دې سره وصل شو نو دې څخه وروسته چې دا ریلیز کېږي څه کېږي امینو اسید به فعال شي دغه امینو اسید فعالېږي ATP به په چی بدل شي په AMP باندې به بدل شي 2 فاسفیټه پکې لاسه ورکوي او انزایم ورسره هم همدا شان څنګه کېږي بیرته ازادېږي خو دغه امینو اسید ته موږ بیا ډایرکټ امینو اسید نه وایو دې امینو اسید ته موږ بیا یو بل نوم اخیستی شو دې ته امینو اسایل ورته هم ویلی شو امینو اسایل خو یوازې اول امینو اسید ته چې کوم دی دې ته دغه نوم نه ورکول کېږي دې ته بیولوژي پوهان FMET په نامه باندې نوم ورکوي ځکه دا لومړنی امینو اسید دی میتیونین نومیږي میتیونین نو دغه میتیونین ته یوازې چې کله فعال شي دې ته FMET نوم ورکوي نور ټول لپاره امینو اسایل استعمالېږي یعنی د ټرانسلیشن عملیې لپاره لومړنۍ ضروري خبره چې دی د امینو اسیدونو فعالېدل دي او دا په دغه ډول باندې د امینو اسایل ساینتیټیز او د ATP په واسطه باندې امینو اسید څنګه کېږي فعالېږي کله چې دغه امینو اسید فعال شي نو دویمه خبره چې ده دغه امینو اسیدونه باید څنګه شي انتقال شي رایبوزوم ته نو انتقال د رایبوزوم ته چی په واسطه کېږي موږ وایو چې ټرانسفر RNA په واسطه نو موږ وایو چې د امینو اسیدونو انتقال د ټرانسفر RNA په واسطه ټرانسفر RNA په واسطه څنګه کېږي ګورئ ټرانسفر RNA داسې شکل لري دغه یو برخه چې کوم ده دا چې دی دا 5' ته او دا چې 3' ته د دریم سره د امینو اسید یو OH ګروپ لري که نه امینو اسید چې کوم دی دا چې لري دا په خپل ترکیب کې OH ګروپ لري دغه OH ګروپ یې څنګه کېږي دغه د 3' سره څنګه کېږي وصل کېږي کله چې وصل شي نو دغه ټرانسفر RNA چې کوم نه دغه امینو اسید په سایتوپلازم کې چاته رسوي رایبوزوم ته رسوي دریم څه کېږي دریمه مرحله چې ده په دې کې چې دی هغه د پروټین ساینتیز دی پروټین ساینتیز نو اوس موږ سره چې شروع کېږي پروټین ځکه اول امینو اسید فعال شو بیا د ټرانسفر RNA په واسطه باندې واغستل شو چیرته یو رایبوزوم ته اوس په رایبوزوم کې څه کېږي پروټین ساینتیزس به شروع کېږي یا د پروټین جوړېدل به شروع کېږي د پروټین جوړېدل لپاره څو خبرې دي لومړی دا ده چې پروټین جوړېدل لپاره به لکه څنګه چې په رایبوزوم کې جوړېږي نو د رایبوزوم 2 برخې لري یو سمال سب یونټ ته یو لارج سب یونټ یا کوچنۍ برخه او غټه برخه یا ورته لارج کمپوننټ او سمال کمپوننټ وایي دغه دواړه برخې باید سره څنګه شي یو ځای شي چې دغه یو ځای کېدلو ته چې ویل کېږي د رایبوزوم د سب یونټو اسمبلیشن یا اسمبل کېدل نو چې دا کله د یو بل سره یو ځای شي یعنې موږ داسې وایو چې د رایبوزوم فرعي برخو یو ځای کېدل کله چې دغه فرعي برخې سره یو ځای کېږي نو ګورئ رایبوزوم چې لري یوه کوچنۍ برخه لري دغه شان او بل څه لري بل غټه برخه لري دا لاندې برخه دغه کوچنۍ برخه چې پاس واقع ده
دغه برخه که چېرته موږ داسې جدا ولیکو نو دغه برخه دلته کې یو سایټ لري خپل او دغه سایټ څه شي دپاره دی دا د مسنجر آر ان ای لپاره دی یعنی مسنجر آر ان ای راځي د سمال سب یونټ سره یوځای کېږي خو په دغه غټه برخه کې چې کوم دی غټه برخه کې دا یو ای برخه لري بل پی برخه لري او بل ای برخه لري ای برخه څه ده ای برخه سره چې یوځای کېږي امینو اسیدو سره یوځای کېږي پی برخه کې څه کېږي په دې کې څه کېږي پیپټایډ بانډ جوړیږي پیپټایډ بانډ فارمیشن پیپټایډ بانډونه پکې څنګه کېږي او ایچ چې د ای په معنا د ایگزټ ایگزټ څه ته ویل کېږي وتلو لارې ته وي د دې لارې څخه څه کېږي ټرانسفر آر ان ای چې کوم امینو اسیډونه ویلي بیرته د امینو اسیډونو څخه څنګه کېږي جدا کېږي او بهر ته څنګه کېږي وځي نو کله چې دغه رایبوزوم سب یونټ یو له بل سره یو ځای شوي د دې څخه وروسته څه کېږي د دې څخه وروسته مسنجر آر ان ای راځي مسنجر بی کې څه کېږي مسنجر آر ان ای د چی سره یوځای کېږي د سمال سب یونټ سره نو موږ داسې وایو چې اټیچمنټ of messenger RNA with small subunit کله چې سمال سب یونټ سره دلته کې څنګه کېږي مسنجر آر ان ای یوځای شو او بل طرف نه څه کېږي په اخرنۍ برخه کې څه کېږي پیپټایډ ساینتیزس کېږي سی کې څه کېږي پیپټایډ ساینتیزس یعنی د پیپټایډونو جوړېدل شروع کېږي دغه د پیپټایډونو جوړېدل دغه مرحله څنګه صورت نیسي دا په دې ډول صورت نیسي ګورئ چې دغه رایبوزوم دی د چې د کوچنۍ برخه ده لومړی دلته کې چې راغی مسنجر آر ان ای راغله کله چې دغه مسنجر آر ان ای راغله نو د دې کوچني سب یونټ سره څنګه شوله دلته کې وصل شوه دلته موږ سره چې لري یو چې د ای برخه ده بل چې د پی برخه ده او بل ای برخه ده بل طرف نه چې را روان دی ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड राखली दलته کې لومړنی امینو اسید همیشه چیرته راځي دغه د پارا کوډ په پی برخه کې ریډ کیږي او د دې کوډ چې د ای یو جی دلته ریډ کیږي دوی میوه په دې کې لومړی امینو اسید چې راشي دا مثال ट्रांसफर आरएनए ده دغه ट्रांसफर आरएनए چې راو امینو اسید 1 راو دغه امینو اسید 1 د سره یو ځای شوی دی ورپسې چې دلته کې دا ریډ شو دا څنګه کېږي په دې ځای پاتې کېږي بل ټرانسفر آر ان ای را روان ده کله چې بل ټرانسفر آر ان ای راغی په دغه برخه کې نو دغه ټرانسفر آر ان ای هم ځان سره چې لري امینو اسید دویم لري نو دغه دویم امینو اسید نو دا د دې څخه څنګه کېږي تیریږي بالاخره کله چې دا تیر شو دې برخې ته ځي نو دا په دې داسې شکل ورکوي نو دغه لومړی امینو اسید چې دا به چیرته راورسیږي دا به ای برخې ته راورسیږي نو دا په دې برخه کې داسې واقع شي امینو اسید 1 دوهم امینو اسید چې دا به چېرته راشي دا به پی برخې ته راشي امینو اسید دویم خو دغه دواړه امینو اسیدونه چې کله دا پی برخې ته راځي په خپل منځ کې یعنی یو امینو اسید دا دی یو امینو اسید دا په خپل منځ کې یو بانډ جوړوي دغه بانډ ته چې ویل کېږي پیپټایډ بانډ او د دې پسې وروسته ای برخې ته څنګه کېږي بل امینو اسید را روان دی ای برخې ته بل امینو اسید را روان دی د ټرانسفر آر ان ای په واسطه باندې چې دا چې امینو اسید 3 دی نو کله چې دغه مرحله سرته ورسیږي بالاخره به دغه ټرانسفر آر ان ای د څخه څنګه کېږي ازادیږي نو دا داسې واقع کېږي بالاخره څه کېږي دغه په ای برخه کې چې کم امینو اسید د ټرانسفر آر ان ای سره وصل شوی دی نو دلته کې به څه وشي دلته به دغه ټرانسفر آر ان ای دا به څنګه شي دا به جدا شي او امینو اسید چې کوم دی دلته 1 دا به پاتې شي ورپسې شاته چې دی دغه بل ټرانسفر آر ان ای چې کوم دی دا به دې برخې ته راورسیږي دلته کې چې دا کوم امینو اسید دویم دی دا د دې سره یو ځای شوی دی ورپسې به پی برخې ته بل امینو اسید راشي دا چې دی ای 3 شو دا به دې سره وصل شي او تر څنګ یې دغې برخې ته بل امینو اسید را روان دی او دا چې دی ای 4 شو دا یو بل سره بانډ لري نو په نتیجه کې هر یو چې تیریږي دغه ټرانسفر آر ان ای به جدا کېږي او چین به جوړېږي آر ان ای به جدا کېږي او چین څنګه کېږي بالاخره جوړېږي چې په اخره کې دغه څنګه پیپټایډ ملاسته راځي او پیپټایډ بانډونه وروسته پولي پیپټایډ جوړېږي او پولي پیپټایډ په چی باندې بدلېږي په پروټین باندې یعنې داسې صورت نیسي اول امینو اسیډونه دي چې امینو اسید سره یو ځای شو چې جوړ کړه پیپټایډ یې جوړ کړه
پیپټایډ بیا سره یو ځای کېږي پولي پیپټایډ جوړوي. پولي پیپټایډ چې کوم دي دا یو ځای کېږي بالاخره چې جوړي پروټین جوړوي او دغه ټولې مرحلې ته چې د دې ځای نه تر دغه ځای پورې صورت نیسي دې ته چې ویل کېږي ټرانسلیشن ورته ویل کېږي. راځو بلې موضوع ته جینیټک انجینیرینګ. جینیټک انجینیرینګ یا جینیټیکي انجینری چې کوم ده مونږ وایو چې دا د هغې پروسې څخه عبارت ده چې د یو ژوندي موجود ډي ان اے په څو ټوټو باندې ویشي او بل ژوندي موجود ته څنګه کې داخله یي دې ته چې ویل کېږي جینیټک انجینیرینګ ویل کېږي. جینیټک انجینیرینګ چې کله نو رامنځته شوی نو په نړۍ کې ډېر شیان نه تولیدېدل. مثال په ډول باندې ځینې دواګانې همدارنګه تر څنګ د حیواناتو نوي نسلونه خو دغه ټول څو لسیزې پخوا چا نه منله چې څنګه دا لاسته راوړو. خو اوس وخت کې د جینیټک انجینیرینګ په واسطه باندې کولی شي چې مختلفې دواګانې لاسته راوړي، مختلفه د حیواناتو نسلونه د جینیټک انجینیرینګ په واسطه باندې څنګه کېږي لاسته راځي. جینیټک انجینیرینګ لپاره چې کوم دی لومړی ساینسدانانو څه وکړل په 1983 کې دوی د چنګښې رایبوزومل آر ان اے راواغسته. آر ان اے د څه شي څخه؟ د چنګښې څخه، فراک څخه. او دا چیز ته داخل کې یو بکټریا ته داخل کې چې هغه بکټریا څه ویل کېږي؟ ای کولای. ای کولای د انسانانو په غټو کولمو کې نارمل فلورا دی یو بکټریا ده یا دې ته د دې مخفف ته دې ته ایشیریشیا کولای یا ایکیریکیا کولای ورته ویل کېږي. کله چې دې ته دا داخل کړه نو کله چې دغه ای کولای بکټریا ویش وکړه او تکثر یې وکړه یعنې د ایمایټوزس په نتیجه کې دغه آر ان اے هم لاسته راغله. نو په نتیجه کې چې لاسته راغی یو نوی داسې ژوندی موجود لاسته راغی چې هغه چې ट्रांसजीनिक एनिमल ट्रांसजीनिक एनिमल یعنی ट्रांसजीनिक एनिमल هغه ژوندي موجود ته ویل کېږي چې په خپل جینوم کې پردي جینونه ولري. دې ته چې ویل کېږي ته ویل کېږي ट्रांसजीनिक एनिमल ویل کېږي. نو کله چې دا لاسته راغی وروسته د دې څخه د جینیټک تخنیک شروع شو یا د جین تخنیک شروع شو او د جین تخنیک په واسطه باندې په نړۍ کې همدارنګه مختلف نسلونه منځته راځي، تر څنګ د مختلفو دوایانو ترکیب کیږي، همدارنګه تر څنګ د مختلفې ناروغۍ چې کوم دی د جین تخنیک په واسطه باندې څنګه کیږي تداوي کیږي. راځو بلې موضوع ته د جینیټک عملي تطبیق. د جینیټک عملي تطبیق تقریبا 10,000 یا 12,000 کاله پخوا شروع شوی دی. په هغه وخت کې به انسانانو څه کول؟ انسانانو به کوشش کوو چې داسې نسلونه د حیواناتو چې کوم دی وګوري، پیدا یې کړي او ویې ساتي چې هغه یو ښه لبنیات ورکوي یا ښه شیدې ورکوي یا چې دی ښه ګټه دې ښه انسانانو ته رسوي. نو دې دپاره به انسانانو کوشش کوو چې نوی او ښایسته نسل لاسته راوړي. تر څنګ به یې که نباتات کرل کوشش به یې کوو چې داسې نباتات وکري چې ښه میوه تولید کړي یا داسې نباتات وکري چې ښه غله ورکړي. د دې دپاره د مختلفو نسلونو پسې به ګرځېدل، هغه به یې پیدا کول او په خپله ټولنه او په خپل چاپېریال کې به یې څنګه کول کرل. نو همدغه پروسه چې کوم نه دا په خپله د جینیټک عملي تطبیق دی. خو په هغه وخت کې دغه د جینیټک عملي تطبیق چې کوم و دی یوه علمي بڼه نه درلوده، یعنې دغه یو علمي روش نه و، یو علمي بڼه نه وه. خو وروسته چې کوم دی دا بیا په 1960 کې چې کله د ریسټرکشن انزیمونه کشف شو نو جینیټک عملي تطبیق څنګه شو؟ شروع شو. په کوم کال کې؟ 1960 کې. په 1960 میلادي کال کې داسې انزیمونه کشف شول چې دغه انزیمونو په واسطه باندې کولی شو موږ ډي ان اے ټوټه ټوټه کړو چې هغې ته چې ویل کېږي؟ هغې ته ویل کېږي ریسټرکشن انزایمز. او د دغه انزیمونو په واسطه باندې د یو ژوندي موجود هغه ډي ان اے چې کوم دی هغه ټوټه کېږي، پارچه کېږي او بل ډي ان اے بل ژوندي موجود ته داخلېږي. په نتیجه کې ټرانسجینیک انیمل رامنځته کېږي او هغه ټرانسجینیک انیمل چې کوم دی هغه څنګه کېږي؟ هغه د هغه ژوندي موجود خاصیت هم لري لکه نه چې مونږ دغه د ډي ان اے ټوټه اخیستې ده. نو په 1960 کې بیا د جینیټک عملي تطبیق شروع شو. دغه عملي تطبیق څه شي کې موږ سره ډېر په کار راځي؟ موږ په کرنه او مالدارۍ کې چې کوم دی دې څخه استفاده کوو. تر څنګ چې کوم دی په طبابت کې هم استعمالیږي، طبابت کې استعمالو. کریمینل کیس یا جرمي کیسونه چې کوم دي، کریمینل کیس جرمي کیسونه لکه مثال په یو ځای کې یو څوک په چا باندې ریپ وکړي، ریپ همدارنګه تر څنګ چې کوم دی مثال قتل وکړي، په دغو کې موږ د دغه جینیټک د عملي تطبیق څخه څه کوو؟ استفاده کوو. او تر څنګ په حقوقي مسایلو کې چې کوم حقوقي مسایل دي په دې کې هم د جینیټک
انجینیرینګ څخه څنګه کیږي استفاده کیږي. نو دغه څلورو ځایونو کې موږ دغه جینیټک په عملي ډول تطبیق کوو. په کرنه او مالدارۍ کې مثال په ډول څنګه کولی شو چې داسې حیواناتو نسل لاسته راشي چې هغه ښه تولید ولري، یا داسې نباتات لاسته راځي چې هغه د حشراتو مقابل کې مقاومت وښیي، یا د حشره وژونکو درملو په مقابل کې مقاومت وښیي. طبابت کې مثال په ډول باندې موږ انسولین څنګه لاسته راوړی شو. پخوا به انسولین نه تولیدل، او انسولین چې کوم دی اوس وخت کې د بکټریا په واسطه باندې دغه جینیټک انجینیرینګ له کابله څنګه کیږي لاسته راځي. کریمینل کیسونو کې هم لکه ریپ کیسونه چې کوم دي په هغې کې موږ دا کولی شو، یا یو ځای کې چا قتل کړی مرډر کیس دی، هلته یو علامه پاتې دی یا فنګر پرنټ یا خلو هلته کې هغه چک کوو، بالاخره د یو شکمن کس د ډي ان اے سره میچ کوو، که چېرته ډي ان اے سره برابره راغله موږ وایو چې دغه کیس دغه جرم چې دی همده ترسره کړی. په حقوقي مسایلو کې هم د جینیټک انجینیرینګ څخه څنګه کیږي استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځې درس تر بیا چې یوې بلې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښه خوشحاله اوسئ. د الله په امان.